پخوا یو عالم سره طالب درس کو دا طالب سره په لاره یو انګریز مخامخ شو ملګری شو ورته ویل څه کوې یاره ما خو کور وطن علاقه پرېښی و طلب د علم کوم انګریز ورته وی عجیبه دا ډېر ساده نو ته که څومره علم وکړې تا ته خو ډیوټي نوکري پې نه میلاویږي چېرته جومات کې به امامتي کوې او په ضلالت کې به خلک به د عزت او قدر هم نه کوي استا 200-400 روپۍ به هم پې بوج کېږي نو ته خدای نه یې چې ته علم کوې علم څه کوې زه چېرته حکمت او ډاکټري او وغیره یاد که انجینري یاده که علم څه کوې هغه هم ولا شک یې واجو دا خو رښتیا وایي عالم ته خو نوکري هم نه میلاوي یقینا په یو امامت یا درس به ته څه شل کوې خل شل کارونه کوي شل یې نه کوم ته به په دې معمولي کار څه مشکل به دی حل شي او استادان ډېر پوی خلو د کراماتو خاوندانو عالمانو عارفانو علم نافع الله هغوی ته نصیب کړی علم نافع چې بل ته پې فایده ورسي آپ پې پوه شو شاګرد ته ستا دې سبق ته ډډې نه لګېږي څه وجه ده ورته یاره بس چې الله تا ته پویه درکړې داسې ده طبیعت مې خراب دی ډډه مې نه لګي عالم پې پوه شو ده ته چا دماغو کې څه شی ټنګ اچولی سې ورکړي نو دې عالم ورته ویلې بچیه داسې وکوه دا کاڼی واخلې او کاڼی ورکړه دا سبزۍ والا دکاندار ته ورشه او ورته ووایه چې دې باندې یو 2 کیلو سبزي راله راکړه دا طالب راغی او سبزي والا دکاندار ته ویل یو 2 کیلو سبزي وتله هغه چې وتلل پیسې څونه شوې دونه هغه ورته کاڼی ورکړه هغه ورته ډېر ساده په کاڼي زه څه کوم چې ته ماله کاڼی راکړې یا پیسې راوړه سبزي ترې واخیستله او یا به سبزي پرېږده په کاڼي زه څه کوم کاڼي لږ دي راغی استاد ورته څنګه چل دی کیسې ورته وکړې دا سبزۍ والا 2 کیلو سبزي وتله هم رانه واپس که چې پیسې راوړه په کاڼي زه څه کوم وایي ښه اوس هغه بل دوکان منیارۍ والا ته ورشه دا کاڼی ورکړې چې په دې څومره سودا راکړي چې هغه دوکان ته ورغی هغه چې کاڼي ته وکتل ورته ویې داسې خبره نه دوکان کې سودا خوښه که د 100 روپو سودا په دې کاڼي ستا کېږي سودا خوښه که عالم ته راغی ویې رجې خو سیوې وایي ما ته وي چې 100 روپو سودا اجازت ته یې کولی شي په دې کاڼي وایي اوس داسې وکړه چې هغه زرګر ته ورشه زرګر ته چې زرګر چې کاڼي ته وکړه ویره 50,000 روپۍ به دله درکړم طالب راغی عالم ورته څنګه چل دی وایي چې په دې خو زه پوه نه شوم په دې مې پوه که سې دې کې څه سبق عبرت دی دکاندار سبزۍ والا 2 کیلو سبزي رانه که په دې کاڼي منیارۍ والا راته وایي چې 1000 روپو سودا وکړه او زرګر راته وایي چې 50,000 روپو سودا وړی شي که نغدې علم در به کوم وایي ښه پوه نه شوې په دې وینا وایي داسې خبره ده چې عالمانو قدر او عزت هغه څوک کوي چې په قدر یې پوهېږي سبزۍ والا دا کاڼی دی دا عام کاڼی نه دی سبزۍ والا پې دوکه شو پوه نه شو هغه که دا عام کاڼی دی تا نه 2 کیلو سبزي واپس کړه چې پیسې راوړه ګینې ځه دا بل منیارۍ والا چې و دی لږ پوه و لږ یې دا کاڼی وپېژنده وایي چې 1000 روپو سودا وړی شي زرګر چې و ده پوره وپېژنه دا عام کاڼی نه دی دا ایرا کاڼی دی ایرا غمیو کاڼی زرګر پوره وپېژنه درته وایي چې 50,000 روپۍ به درکړم یا سودا پکې وړی شي وایي بچیه تا ته به ښه لرل څه وایي دماغو ته به هر څه در اچوي د خلکو خبرې پسې به نه ځې علم وکړه دا د دنیا او د آخرت ګټه دی دا علم خو روشنایي ده رڼایي ده دا خیر دی دا برکت دی پس د وفاتم او په ژوند باندې ولې رسول الله مبارک فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 من صدقه جاریه او تبع بعلم او ولد صالح يدعو له مبارک فرمایي چې زما امتي وفا شي ټول اعمال کټ شي 3 داسې اعمال دي نه کټ کېږي من صدقه جاریه جومات مدرسه لاره دې جوړه کوی دې وکړه سپول دې جوړ کړه ونه دې وکرله خل پې میوه خوري پول دې جوړ کړه مسافرخانه جوړه کړه خل پکې کښېني نو دا ثواب تا ته رسي که وفات شي دویم
نیک صالحه بچین وسی تاغز ختمونه صدقات دعاګانې کې در رسول خو هغه هم څوک نه کوي خبرې ختمې شي او دریم علم نافع چې بل ته پې فایده ورسې که ډېر علم وکړي خو چې فایده درس او تدریس امامت او تقریرونه نه کوي نو بس هغه خو ستا دپاره د غاړې توق به وي د حشر میدان علم نافع چې بل ته پې فایده ورسې دا صدقه جاریه ده رسول الله مبارک فرمای چې عالم دپاره طالب علم دپاره په ځمکه کې دننه دا میږي په هوا کې مرغان په اوبو کې کبان دا د بخښنې دعا مغفرت دعا او سوالونه کوي فرشتې ورته سوالونه کوي علم چې دی انجینري او ډاکټري خو ځناورو کې هم شته ځناور هم پوهېږي لیکن په علم نه پوهېږي اوس دا ابابیل چې ورته وایي دا توتاګر کې پخوا به دا جوماتونو کې جال اچولی دی خټونه به کورکي ښایسته جوړ کړ مزیدار ګوره زه حیوان دی توتاګر کې هغه به یې جوړ کړ بل دا چې په دوی کې ډاکټري هم شته یو قسم بیماری ده چې هغه د دوی بچو دوی ته ولګي نو دی یو قسم کاڼی دی هغه پیدا کړي په دې جاله کې کېږدي الله د دوی بچي جوړ کړي چې کاڼی ورسره اکثر به پخوا خلکو د توتاګر کو دا جالې دا به یې لټولې هغې کې بیا کاڼی کته انجینري او ډاکټري خو په دې هغو کې هم شته حیواناتو کې علم پکې نشته یو قسم مارغان دي چې هغه زخمی شي یا سوکولي زخمی شي او ځان ورنکې والوځي نو یو قسم د سنبل ونه ده دغه مارغان چې دی سنبل د ونې نه بوټی وتراشي یو څه بل څه ترې نه راوړي او هغه د زخم سره جاله کې کېږدي ولګوي خدای پرې د زخم جوړ انجینري او ډاکټري دا خو ځناور کې هم شته علم پکې نشته علم ډېر لوړ دولت او نعمت دی پخوا دور کې یو دوه ورونه دا یو علم ته ووته او یو وی چې زه شیخ کېږم دا نفلونه او تلاوتونه به یې کول یو جونګړه کې پرېوت نو علم چې نه خو کار خرابېږي یو ورځ یې مونځ کو چې ویې کته منګکوری مخې ته تېر شو نو منګکوری یې مړ کړ چې مړ یې که سوچ وکړو علم خو ورسره و نه چې یاره دا خو تا زیاتی وکړو د الله مخلوق دی تا دې ولې وژه صاحبه بس تنې راواغېست او تار یې پکې واچو غاړې تعویز که غاړه کې واچو لشل کاله د عبادتونه وغیره هغې سره وکړو دا بل نور ښکلی عالم شو فارغ شو دواړه کور ته راغلو او ورور ته وې تاسو وکړو ما خو علم تفسیر کوم حدیث بیانوم فقه صرف نحو منطق وغیره تاسو وکړو یاره ما خو دا شل کاله عبادتونه وکړو وای دا غاړه کې د څه شی دي وای دا خو منګکوری مونځ مې کو روانو ما مړ کړ بیا مې سوچ وکړ دا خو د زیاتی و نو غاړه کې مې تعویز که وامې چول هغه ورته زه دا شل کاله هر څه دی دا علم در سره نشته که پلیس څیز ته څنګه مونځ کې غاړه کې چې ستا مونځ خو نه کېږي که نه نو علم خو ډېر اوچت نعمت دی چې الله جل جلاله چاته ورکړي په بندګانو کې هغه چاته الله ورکوي پیرزونه وکړي چې چاته الله ته کم بندگانو کې بندگان ګرانی د علم هغو ته الله ور نصیب ورکوي نو علم ذکر رسول الله مبارک فرمای چې زما د امت عالمانو پس په زرګونو خر یو دوی به سفارش کوي